جمعیت علماء اسلام زما ورسره مینه ده. دا پرچم زمونږ د آقا پاک صلی الله علیه وسلم پرچم دی. دا په کورونو لګوئ، دا په جیبونو لګوئ. نور پارټۍ د هغو بنیاد چې چا ایښي تاسو کتی شئ، لیکن د دې جماعت بنیاد د وخت کوم چې عالی اولیاء الله حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، او بیا د مشرقی پاکستان او د ټاپ اولیاء الله د وقت محدثین مفکرین او ډیر عظیم هستو هغه د بنیاد په پاکستان کې ایښی دی. او الحمدلله اوس هم تاسو ګورئ اکثر د حدیث شیوخ مفسرین او نیک او پاک خلق دې جماعت سره شامل دی. زه تاسو ته دا وایم مولانا فضل الرحمن د ذات مسله وي نو موږ به چېرته ملګرتیا نه کوله. او دا د واضحه طور سره خبره هر ځای کې کوم او ټولو ته پته ده چې د موږ نه زیات خیرخواه د پاکستان بل څوک نشته. الله شکر دی دا پاکستان زموږ کور دی. همیشه زموږ مشرانو د دې دفاع کړې ده. د دې په جوړولو کې دغه وینې موجود دي او د دې دفاع کې او موږ انشاءالله د پاکستان هر طرح دفاع به کوو. دا زموږ مذهبي فریضه ده. لیکن دا پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی. نعره لګېدلې وه لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، تاسو د پیر عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه د یو څو خبرې واورېدلې. ډېرې ښکلې او اهمې خبرې وې. د اول خو دعاو کې په کمنټس کې چې پیر عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه ته الله پاک د فردوس نصیب کړي. دا ډېر پاک خلک وو او عزتمندو. بل پیر صاحب رحمت الله علیه خدمات ډېر زیات وو د دین دپاره. بل پیر صاحب چې کوم دی په زرګاو مریدان او په زرګاو شاګردان دي. نو ګرانو ملګرو، ډېر خلک زموږ نه دا تپوس کوي چې تاسو د جمعیت دفاع ولې کوئ. نو هغه اصل وجه دا ده چې پیر عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه څومره ډېر لوی علم خاوند و. داسې ډېر نور لوی علما لوی شیوخ هغه تېر شوي دي او هغه هم په دغه جمعیت په پارټۍ کې د علماو په پارټۍ کې. نو دغه څو خبرې ډېرې زیاتې لازمي وي د حضرت شیخ صاحب تاسو سره شریکې کړي. ګرانو ملګرو، الله هم ښاد او آباد خوشحاله ساتئ. دغه د پیر صاحب رحمت الله علیه جناب عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه دغه یو ډېرې ښکلې یو څو خبرې کړې وې. نو ما چې د خپلو ملګرو سره شریک کړم. او ګرانو ملګرو، الله هم ښاد او آباد خوشحاله ساتئ چې په هر ځای کې الله فضل.